شکر وباسه بچو. زه خو تاسو ته بار بار وم، اے د مدرسې طلباو، اے د مدرسې حافظانو، مزیریږئ، خلق بمزان ته زیری، څوک په درته وایي زه سټوډنټ یم او ته چڼې، ته طالبې، زه په خلکو خورومه او ته په کوڅو کې ولاړې چې وظیفه راوړی الله مو بخه. ته به سبا د جماعت امام خلق په اړه درکوي او زه به افسر یم. وای نه زیریږم تا ته، دې ته آسان جواب ورکوئ. ټیک ده، زه امام صحیح او ته افسر صحیح، زه به اړه علم او ته به تنخوا علي، خو مرو بنا سترګې به پټیږي نه، د قرآن د مانګ ځای به راځي نه، د قرآن د مانګ ځای به راځي نه. داسې ځای وای را روان دی چې نه به کمیسټري پیدا ورکوي او نه بیالوجي او نه فزیکس، هلته به د یو قرآن مانګ وي، یو قرآن به چلی. یو ټپ سړي سور افسړی را پرځولی و، د پاسه پې ناست و، د پاسه پې ناست دی، خلقو ته وی ماته خلاص کوي. دې ټپ سړي ورته وی، نه خلق ورته ته خو بې د پاسه ناست یې څنګه دې ته خلاص، وی دی به پاسي نه، مطلب دا چې زه ترې پاسم نه چې دی به بیا سی چل کوي. لکه ما سره وی دا غم دی چې دی به پاسي نه. نو زه واما که تاسو ته د سکول سټوډنټان وایي که نه، نو ته ورته وایې پاسو به نه، یو ځای را روان نه دی، دا سترګې به پټیږي نه او دوباره به پاسو نه، ځای را روان دی وای صرف د قرآن مانګ وي. د جنتیانو چې شوق وشي که نه، اوس د دې هلکانو شوق وشي، په پوله کښېني، یاره وایي یو اواز پکار دی چې لږه ټپه مپه واورو چې لکه ذهن مې پرش، فیسبوک چالو کوي، لږه مزه والم. جنتیانو به شوق پیدا شي چې یاره داسې څه مزه اخیستل پکار دي، د جنت ماحول دی. نو چې جنتیانو د نغمې نه خبر یې چې د جنتیانو دې تړه وشي، نو د قرآن تلاوت په ورته واورول شي. دا د جنتیانو نغمه ده، نغمه. هلته به د قرآن د حافظ مانګ وي، هلته به د قرآن مانګ وي، هلته به قرآن چلیږي. د جنت نغمه به قرآن کریم وي او قرآن به خلق اوري. د جنت حافظ چې کله جنت د قرآن حافظ چې جنت ته ځي، دې نورو سټوډنټانو ته وایي زه راکاږو به، زه منم، ما ته د ډاکټر ضرورت شته، زه ډاکټر منم، انجینیر منم، افسر منم، پولیس منم، فوجي منم، دا ټول منم، دا د وخت ضرورت دی، خو دا ټول د قرآن کریم د تعلیم نه پس منم.